بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ان شاء الله العزيز نن بمونږ د قران پاک ترجمه شروع کو مختصر تفسیر او لفظي ترجمه او کوشش پکو چې کمی صيغه وي هغه پکې هم حل کو نو زمونږ به کوشش دا وي چې دا د عوامو د پاره د دینه عوام فائدہ حاصل کی ډیر علمی اصطلاحات به پدې کې نه چېړم او کوشش په زمونږ دا وي چې ډیر چې کوم فنون دي نو د هغه باس پم پکې ځکه ډیر نه کوم چې عوام د قران پاک په معنا د قران پاک په مقصد باندې پوه شي نو کوشش په زمونږ دغه وي نو اول مونږ دعا وایو د هر کتاب نمخ کې چې کله دعا ویلې شي نو هغه کتاب الله پاک په خیر او عافیت سره پوره کوي نو زمونږ د اسلافونم دا دعا منقول ده چې کم زمونږ مشران تیر شوي علما اساتذه کرام هغه به چې کله یو کتاب شروع کولو نو دعا به ویله هغه دعا ان شاء الله العزیز ما پسې تاسو وایي نو الله جل جلاله براته قران پاک باندې پویا او قران پاک مطابق خپل زندگی تیرول دا براته آسانه کی نو اول هغه دعا وایو اللهم يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم نو اول به ان شاء الله العزیز د دې دعا نه پس مونږه د قران پاک مختصر غونډه اصول قران وایو اصول قران مطلب دا دی چې قران پاک څنګه نازل شوی او په کومه طریقه باندې نازل شوی قران پاک سدي او قران پاک آیا دا د الله پاک کلام دی او کنه دا مخلوق دی او د قران پاک تعریف څه شی دی د قران پاک موضوع څه ده د قران پاک مقصد څه دی نو ان شاء الله العزیز په دې به موږ مختصر لګه روشنايي اچو بالکل تفصیلی ځکه نه وایو چې تفصیلی د پارازان لبیا انسان دغه کتل شي تفاسیر کته شي یا دغه شان اتقان کته شي الاتقان فی بیان القرآن یا الاتقان فی اصول القرآن دا یو کتاب لیکل شوی دی د تفسیر باره کې دی د تفسیر په اصول باره کې دی نو پورا اصول پاګه کې بیا لیکل شوی دی نن به موږ د قران پاک تعریف زکو د قران پاک موضوع به زکو د قران پاک غرض او غایه معنا مقصد د قران پاک مقصد به زکو غرض او غایه معنا مقصد ٹھیک شو نو اول د دینه د زکو جی د هر څه مخ کې چې قران پاک د الله جل جلاله کلام دی قران پاک دا د الله جل جلاله اخیری کتاب دی او قیامت پورې بل کتاب ناراضي الله جل جلاله دنیا ته یوصل سلور کتابونه را لګلی یوصل سلور کتابونه نو دا سلور کتابونه پکې غټ دي او دا سل چې دي دا صحیفي دي دا اصل صحیفی دي په مختلفو پیغمبرانو باندې د را لګلی شوی دي او دا سلور کتابونه دي تورات زبور انجیل او قران مجید سلور کتابونه نو د دې ټولو کتابونو نا افضل ترین کتاب او غټ کتاب هغه قران پاک دی دا قران پاک د الله جل جلاله کلام دی کلام معنی د الله پاک خبرې دي او دا نور کتابونه دا د الله پاک کتابونه ٹھیک شو یو کتاب وی لکه زه چې کوم کتاب ولیکم نو هغه کتاب دی او زه چې اوس کوم خبرې کوم نو دا کلام دی خبرې دي نو قران پاک د الله پاک کلام دی د الله پاک خبرې دي او دا نور ټول کتابونه چې هغه د الله پاک کتابونه دي او کوم صحیفې چې هغه د الله پاک عموم کتابونه دي په مختلفو پیغمبرانو باندې نازل شوی تورات په حضرت موسی علیہ السلام باندې او زبور په حضرت داود علیہ السلام انجیل په حضرت عیسی علیہ السلام او قران مجید په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک نازل کړی دی
یو خبره شو. دویمه خبره پکې دا زکو چې قرآن پاک درې ځل نازل شوی دی. قرآن پاک درې ځل نازل شوی. یو د الله جل جلاله د ذات نه، د ذات عالی نه لوح محفوظ ته نازل شوی. د الله جل جلاله د ذات عالی نه لوح محفوظ ته نازل شوی دی. یو د لوح محفوظ نه په یوه شپه کې په ټول په یو ځل باندې بیت العزت ترا نازل شوی. بیت العزت د اخیری اسمان کې، دا اوه اسمانونه دي، اوه ځمکې دي. نو دا چې کوم موږ ته کوم اسمان ښکاري نو دوی ته دنیوي اسمان وای. نو دنیوي اسمان کې یو دفتر دی، یو غټ دفتر دی. په هغه دفتر کې د آسماني کتابونه ټول موجود دي. نو هغه لوح محفوظ نه قرآن پاک بیا بیت العزت ترا نازل شو. بیت العزت دنیوي اسمان کې یو دفتر دی. نو ګورئ قرآن پاک د الله جل جلاله کلام دی. د الله پاک نه لوح محفوظ ته نازل شو. د لوح محفوظ نه بیت العزت ته نازل شوی دی په یوه شپه کې. انا انزلناه فی لیلة القدر. نو دا لیلة القدر په شپه کې د لوح محفوظ نه بیت العزت ته په یو ځل را نازل شوی دی د رمضان المبارک په میاشت کې. ټیک شو. او بیا د بیت العزت نه چې بیت العزت نه په 30 کالو کې موقع په موقع باندې آیتن یعنی یو آیات، آیتین یعنی کله دو آیاتونه نازل شوي، او ثلاث آیات درې آیاتونه کله نازل شوي، کله پکې داسې پورا سورت هم نازل شوی لکه څنګه سوره فاتحه دا پورا الله جل جلاله نازل کړه پورا سورت په یو ځل باندې. نو د قرآن پاک د بیت العزت نه د نبی علیہ السلام سینې مبارک ته د نازلېدلو دا ترتیب دی. نو په اصول کې لیکلي دي من الله تعالی الى اللوح المحفوظ، چې د الله جل جلاله د ذات عالی نه لوح محفوظ ته نازل شو. ومن اللوح المحفوظ الى البيت العزت، چې بیت العزت ته چې د لوح محفوظ نه نازل شوی. ومن البيت العزت على قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم، د بیت العزت نه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینې مبارک ته نازل شوی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله د بیت العزت نه قرآن پاک نازل شوی دی نو دا په 30 کالو کې نازل شوی دی. او ګورئ نو وی الله جل جلاله د ټولو نه افضل ترین پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته قرآن پاک ورکړی دی. ٹھیک شو. نو قرآن پاک ټول معزز دی. قرآن پاک په خپل د الله جل جلاله کتاب دی، اشرف الکتاب ورته وایي، اشرف الکتاب. او بیا په اشرف الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل شوی دی. د ټولو پیغمبرانو نه اشرف، د ټولو پیغمبرانو نه افضل ترین پیغمبر باندې نازل شوی. څنګه چې قرآن پاک کې وایي تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، چې مونږه پیغمبرانو کې بعضو پیغمبرانو له په بعضو باندې فضیلت ورکړي. بعض پیغمبران د بعضو پیغمبرانو نه ډیر معزز دي، افضل ترین دي. ٹھیک شو دي. نو اشرف الانبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو پیغمبرانو نه اشرف ته، نو په هغه باندې نازل شوی دی. بیا اشرف الملائکه جبريل علیہ السلام اشرف الملائکه دی، د ټولو فرشتو نه اشرف او افضل ترین فرشتہ دا. ٹھیک شو. نو هغه نازل کړه، هغه داغه پترو باندې نازل شوی دی. او بیا لکه څنګه قرآن پاک کې انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش المکین، ذی العرش مکین، چې انه لقول رسول کریم. دلته د قول رسول کریم نه مراد جبريل علیہ السلام دی. نو ګوره اشرف فرشتہ د پټولو فرشتو کې. او بیا په اشرف الشهور د ټولو میاشتو کې، یعنی د ټولو میاشتو کې افضل ترین میاشت د رمضان المبارک میاشت په هغه کې نازل شوی دی. او بیا په اشرف اللیالی د ټولو شپو کې اشرف ترین افضل ترین شپه هغه چې انا انزلناه فی لیلة القدر، لیلة القدر کې دغه نازل شوی دی، دا قرآن پاک نازل شوی دی. نو اشرف ترین کتاب دی، په اشرف ترین پیغمبر باندې نازل شوی دی، د اشرف ترین فرشتي په ذریعه باندې نازل شوی دی، په اشرف ترین افضل ترین میاشت کې نازل شوی دی، او په افضل ترین شپه کې لیلة القدر په هغې کې نازل شوی دی. نو قرآن پاک دا خو یو مختصر غونته بحث مې درته وکړو. نن مونږه د قرآن پاک تعریف زده کوو.
د قران پاک تعریف چې د قران پاک تعریف څه دی هو الكتاب المنزل یو تعریف خدا لیکل شوی دی یو تعریف علماء نورم کړی دی نور علماء مختلف تعریفات کړي د قران پاک خو یو تعریف اوس دا لیکل چې کوم مونږ ته په کتابونو کې لیکل شوی دی هو الكتاب المنزل دا هغه نازل کړی شوی کتاب دی من الله تعالی د الله جل جلاله د طرفنا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا کتاب هغه دا کتاب د الله جل جلاله نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی دی المکتوب لیکل شوی دی المکتوب لیکل شوی فی المصاحف یعنی صحیفه چې ده صحیفه په صحائف کې لیکل شوی فی المصاحف المنقول نقل شوی دی الینا مونږ ته نقل شوی دی نقلا متواترا په ترتیب سره په تواتر سره نقل شوی دی او بلا شبهتین بغیر د شک شبهه نه ٹھیک شو نو یو تعریف خو دا شوی دی دویم تعریف دا بعض علما دا کوي هو الكتاب الذي دا هغه کتاب دی لا ریب فیه چې دې کې هیڅ شک نشته هدى للمتقین او د متقیانو دپاره لاره ښودونکی دی د متقیانو دپاره رهنما دی د تقوادارو دپاره دا هغه کتاب دی نو دا تعریف هم علماو لیکلی دی اوس د قرآن پاک موضوع سره چې د قرآن پاک کې د څه څیز باره کې بحث شوی دی د څه باره کې بحث شوی دی نو د جمهور رای دا ده چې توحید باری تعالی د الله جل جلاله وحدانیت د الله جل جلاله تعریف د الله جل جلاله بڑائی د الله جل جلاله یکتاواله د الله جل جلاله وحدانیت باره کې دا قرآن پاک نازل شوی دی قرآن پاک موضوع سره چې په دې کې به د الله جل جلاله تعریف د الله جل جلاله وحدانیت یکتایت چې الله جل جلاله یکتا ذات دی الله جل جلاله د ټول دنیا نظام چلای الله جل جلاله ټول انسانیت پیدا کړي ټول مخلوقات پیدا کړي ټول کائنات پیدا کړي نو د الله جل جلاله په باره کې به د الله جل جلاله د توحید په باره کې به په قرآن پاک کې بحث کیږي یو موضوع خدا ده او بل موضوع وی الانسان من حيث انه مكلف بالقرآن او د هغه انسان داسې انسان د قرآن پاک موضوع ده چې هغه په قرآن پاک باندې پوه وي په قرآن پاک مکلف وي د قرآن پاک په ویلو مکلف وي ٹھیک شو چې دا انسان شقی دی یا دا انسان بدبخت دی قرآن پاک وای دا د الله محبوب بنده دی قرآن پاک نه وای د قرآن پاک سره دشمنی ده د قرآن پاک مخالفت کوي د قرآن پاک د قرآن پاک خلاف جون تیری نو دغه انسان بیا دغه انسان باره کې نه یادای بلکې کم انسان چې د قرآن مطابق جون تیری نو هغه انسان هم د قرآن پاک په موضوع کې راځي دا موضوع چې د شیخ القرآن والحدیث قاضی فضل الله صاحب چې کوم ایډوکیټ دی قاضی فضل الله دی وخت په شمالي امریکا کې د هغه خو بهترین مهنت کوي څومره په سوونو او په زرګاو خلک د الله پاک دغه په لاس باندې مسلمانان کړل دا خو موضوع اوس غرض او غایه څه ته راوي مقصد غرض او غایه معنی مقصد د قرآن پاک مقصد سره الاعتصام بحبل الله المتين الاعتصام نیول بحبل الله د الله جل جلاله رسی یعنی دین المتین په مضبوطیا سره یعنی د الله جل جلاله رسی یعنی د الله پاک دین په مضبوطیا سره نیول ٹھیک شو دا مقصد دی چې انسان په قرآن پوه شي نو د الله په دین باندې بیا ډېر په مضبوطۍ سره چلیږي تهجد پابندۍ سره کوي د قرآن تلاوت کوي د الله ذکر کوي د حج کوي چې کله په فرض وي دغه شان صدقات خیرات او قرآن کې چې څه تذکیرې شوي دي د جهاد او ورسره منځ او دس پابندۍ سره یتیمانانو خیال ساتل د مور پلار خیال ساتل دغه شانتې د پیغمبرانو چې کوم واقعات دي په هغه د هغې حالات په خپل ژوند کې راوستل چې هغې څنګه ژوند تېر کړی دی نو هغې مطابق یعنې سنت طریقو باندې تلل نو الاعتصام بحبل الله المتین د الله جل جلاله رسی یعنې دین دا په مضبوطیا سره نیول ٹھیک شو یو غرض و غایه دا شو بل دی وتحصیل السعادات فی الدارین دارین چې د دوانو جهانونو ته وي دنیا او آخرت نو په دنیا او آخرت د کامیابی حاصلول
د قران مقصد سره چې انسان د دنیا او د آخرت کامیابی حاصله کړي. ٹھیک شو چې قران باندې د قران مطابق جون تیر کی الله به دنیا هم خسته کی آخرت به هم خسته کی. او که د دنیا کې د قران خلاف جون تیر کو دنیا هم برباد ده آخرت هم برباد ده. ٹھیک شو نو هغه شاعر وای वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर हम जलील ख्वार हुए तारिक कुरान होकर. ये सहाबों तरफ ता शायर इशारा करे कि अगर ढेर मुअज़्ज़ज़ हो په زمانہ کې ځکه هغه د الله په دین باندې چلیدل او موږ ذلیل او خوار یو برباد یو تباہ یو وجه سره چې قران هم پر خیره. نو یو خبره ده شو نو دا مقصد یو سو الاعتصام بحبل الله المتين وتحصيل السعادات في الدارين. د الله پاک رسي یعنی دین په مضبوطی سره نیول او د دوانو جهانونو د دنیا او د آخرت کامیابی حاصلول دا مقصد دی. ٹھیک شو او دویم مقصد دا دی اصلاح المعاش والمعاد د دنیا د ژوند او د آخرت د ژوند اصلاح دا قرآن پاک غرض و غایت ته دا قرآن پاک مقصد دی. نو عزیزانو امید دی تاسو به په دې باندې پوه شوي دا زمونږ نن مختصر غونډه کې اصول د قرآن بیان کړه مختصر اصول ان شاء الله العزیز. دینه پس په مونږه بیا استعاذه وایو یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا تسمیه وایو بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لفظی ترجمه مختصر تعریف فضیلت په وایو او بیا به ور سره لګون ته مقصد به وایو او دا شان بیا بسم الله دی. نو کوشش په زمونږ دا یو دو آیاتونه درې آیاتونه ابتدا کې لفظي ترجمه مختصر تفسیر چې په قران باندې موږ پوه شو چې قران پاک کې الله پاک موږ نه څه غواړي. نو دا زمونږ د نن ورځې درسو امید تاسو په دې باندې پوه شوي. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.